څه نوجوانانو هغه د یو کس ملاقات لرالل. دې کس خپل غلام ته آواز وکړو: یا غلامو قدم السفره، ای غلام د خوراک دسترخوان راوړه. خو هغه راونهړو. غلام دسترخوان راونهړو. دې کس ورته درې پیرې آواز وکړو خو هغه بیا هم راونهړو. دې ځوانانو دې نوجوانانو یو بل ته وکتل او ویې ویلې چې دا لا څنګه خادم دی، دا لا څنګه غلام دی چې د خپل آقا خبرم نه مني، د خپل مولا خبرم نه مني. لږ وخت پس دې غلام دسترخوان راوړو. نو دې کس ترنه تپوس وکړو: تا ولې دسترخوان لیټ راوړو؟ ما تا ته وختي اوازونه کړي. نو غلام ورته وی یاره جي په دې دسترخوان باندې میږي دا د آدابو خلاف و چې د میږي سره ما دسترخوان ځوانانو مخې ته ایښودی وي، او دا هم ښه اخلاق نه دي چې زه میږي وغورځوم او د خوراک نه وشړم. نو دې وجې نه ما لږ انتظار وکړو تر دې پورې چې میږي په خپله د دسترخوان نه لاړل. هغه ځوانانو چې دا ودن ورته وویلې چې یا غلامو مثلک یخدم الفتیان، ای غلام ستا په شان شخصیت د ځوانانو خدمت کولی شي. ښه ستا په شان خلکه نه دي، ستا په شان خلکه دا د ځوانانو خدمت او د خلکو خدمت کولی شي. مشهور تابعی اویس قرنی رحمه الله دی چې کله به ماشومانو په کاڼو باندې شته نو ده به ماشومانو ته وی چې ای بچو که چېرته تاسو ما خامخا اولې په کاڼو باندې که نه نو بیا مې په وړو وړو کاڼو باندې اولې، ځکه چې هسې نه زما پنډۍ وینې شي، زما پنډۍ وینې شي، ځکه که دا وینې شي نو بیا خو به تاسو ما د مانځه نه منع کوئ. نو لحاظه ما که اولې په وړو وړو کاڼو باندې مې اولې. دغه شان عزتمنو د یو بزرګ د خوش اخلاقۍ په وجه باندې کافر ته ایمان نصیب شو. تاتاریان چې کله د بغداد په حکومت باندې غالب شو نو ډېر تکبر پکې پیدا شو، خپل ځان به د مسلمانانو ډېر اوچت ګڼه. یو ورځ یو تاتاري شهزاده په اس باندې سورو، ښکار لتله، خپل سپیم ورسره و. په لاره کې د مسلمانانو یو بزرګ مخې له ورغی. دې تاتاري د دې بزرګ نه تپوس وکړو: ته ښه یې او که زما دا سپی ښه دی؟ دغه بزرګ ته وایي ته ښه یې که تا نه زما دا سپی ښه دی؟ دې مسلمان بزرګ ورته ډېر په اطمینان سره جواب ورکړ، وی که زما آخري خاتمه په ایمان باندې شوه نو بیا زه ښه یم، او که نه خاتمه په ایمان نه شوه نو بیا ستا دا سپی ښه دی. دې جملې ته په دې تاتاري باندې دومره اثر وکړ چې د ایمان په باره کې معلومات حاصلول شروع کړل چې دا ایمان څه شی دی چې کله د انسان آخري خاتمه په ایمان وي بیا د سپي نه هم بدتر کېږي. د ایمان متعلق معلومات حاصل کړل، اخر دا چې د اسلام قبول کړ.